पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت سټار سره د پی ټی آی ملګرو د فارمې ښکلې او خوشخبري راوړې ده. د پی ټی آی چې کوم انتخابي نشان بله یا بیټو د هغې فیصله، دغه فیصلې چې کوم د الیکشن کمیشن فیصله وه، هغه های کورټ چې کوم لاهور هغې معطل کړې ده او پی ټی آی ته چې کوم دی خپل بیټ انتخابي نشان چې کوم دی هغه واپس میلاو شوله. نو کنګریچولیشن ټو آل پی ټی آی ټایګرز. او بیا چې کوم دی یقینا د انصاف چې کوم دی یو فیصله وشوله. زه یقین وکړه په خدای پر رب کعبه قسم چې انتهایی په دې فیصله ځکه خوشحاله شوم چې دا زما دپاره ډېر زیات د عبرت مقام و چې دا دنیا چې کله آباده ده اوس هم، نو دا ځینې داسې کسانو د وجې نه هم آباده ده. یعنې په دنیا کې داسې هم انصاف کوونکي خلک شته دي چې د هغوی د وجې نه دا دنیا آباده ده. یقینا چې په دنیا کې خو چې یو کلمه ویونکی وي که نه، نو دنیا به آباده وي. خو زه وایم چې دغه شي انصاف کوونکي پکې وي، نو یقینا دا د هغې یو بیسټ سپورټ دی. سپورټ لکه چې څرنګه یو دیوال کې یو صحیح سیمټ او دغه پکې ونه لګي، نو ناممکنه ده. نو یقینا چې یو انتهایی زنده مثال د انصاف چې کوم دی هغه یو ځل بیا قایم شو. او پی ټی آی ټایګرز ته، ټول پی ټی آی ته چې کوم دی دغه بله چې کوم دی مبارک شي. علي ظفر صاحب هم واورئ، هغه هم خپلو خیالاتو اظهار کړی دی. نو دغه ویډیو په دغه غرض سره و. ملګرو ضرور کمنټ سیکشن کې خپله رایه راکئ، څه احساسات لرئ. वो साजिशें खत्म हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है. ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें एतमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे. हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया